کوم ظالمانه ټک لګېدلی دی دا موږ نه منو. بیا بچې دی ود هولډینګ غونډه ټیکس بم ورکوم ود هولډینګ ایجنټ بم جوړېږم. زه د حکومت نوکر یم، زه د پلار نوکر یم، زه د نواز شریف یم، زه د عمران یم، زه موږ په زرګونو ګاډي زموږ دې صوبې ته راځي روزانه او دې نه چا نه 2000 چا نه 3000 حساب خو نشته. خو ټیکس دوکان کې نه مانم چې دوکان کې به ما ته منشي ناست یو زه به پیسې هم راغونډوم او زه له به ورکوم بلې زه د نوکر یم. بس وریجې ولم دي موږ سره دالونو ولم دي غوړو ولم دي چینو ولم دي هر تاجر دی هر تاجر. پاکستان منم د پاکستان لپاره مینه ورکوم، د پاکستان لپاره میزان حاضر دی. رب باندې ای سی راځي د شب قدر او تاسو تنګي چیر زما په ټول محفل سلام دی، دا مې کلام دی چې غلام د ټولو یم. نامنظور نامنظور بیا ټیکس صوبایي پابندي ډیلران ټول ناست وي. دا یو خبر ته کوم چې مونږ ګورې ټول انپړ یو. اول ځان پړی ما د جامې خو مې پاکې چولې خو د ټکي نه نه خبر په 50,000 به ځان له منشي نیسم په دوکان کې او پاره ټیله چې کومه ټیکس کې 120 او 200 وي په هغې له به یو ټیکس له به تیله ورکوم پرچه به ورکوم او پیسې به ټول حکومت ته ځي که څلور ټیکس یو که 15 هغه به زه د خلکو نه راغونډوم میلیونو والا خو ته خلاص شو. نو موږ ته دومره تکلیفات دي که نه بچې. اوس یو شی د قسم په خدای هغه د اکرام شاه خبره چې یاره یو شی کې نور کېږو د ولی خان خبره وکېږي چا باچا خان صاحب خبره وه. نو لکه دا یو سوال درته کوم چې موټرسایکل به بله بیالې ډوډۍ به هم پرې خورې او پار دوکان کې به درته سړی ناست دي او ولې زه د حکومت نوکر یم، زه د پلار نوکر یم، زه د نواز شریف یم، زه د عمران یم، زه ولې د هیڅ چا نوکر نه یم. خپل کار به کوي هر سړی. یو خبره ده چې 14 اګست نن دویم تاریخ دی. پاکستان منم، د پاکستان لپاره مینه ورکوم، د پاکستان لپاره میزان حاضر دی. خو په نره د پاکستان هر یو کار به کوو. دا خو ټیکس دوکان کې نه مانم چې دوکان کې به ما ته منشي ناست یو زه به پیسې هم راغونډوم او زه له به ورکوم بلې زه د نوکر یم. بس بار ملکونه خلکو له پیسې ورکوي او موږ دلته د دوی نوکران یو. بار خلک آزاد دي، موږ دلته د دوی غلامان یو. دا موږ هیڅ کله نه منو. ولې چې کله رجسټریشن د یو شي وشي هغې نه واپس کېدل ډېر ګران کار دی. نن څنګه دا ډپټي جنرال سیکرټري دی د اوړو کار کوي دې پسې د چینو نوټس راغی. نن موږ راته خبره کوله چې جی چینو نوټس راغی. خبره دا ده چې دا خبرې وروستو ګران دي، دا خو په خوله آسان دي. کچرو له به ځې دغه به کوې FBI له به ځې رشوت یې به ورکوې خو ستا مسله به نه حل کېږي. اوس راځئ چې دا لږ غوندې پوه کما چې زونګه تاجر دوست سکیم حکومت لانچ کړی دی او دې کې تاسو ته به اندازه نه وي زونګه بې خبر کې چې چېرته مونږ ناست یو مونږ باندې 25,000 روپۍ میاشتې ټیکس ولګېدو. دا به زه هر میاشت به هم ورکوم او کال پس ټیکس به هم ورکوم. بیا به چې دی ود هولډینګ غونډه ټیکس بم ورکوم ود هولډینګ ایجنټ بم جوړېږم. نو دا ځان پوهې کې ود هولډینګ خالی دا یو نامه ده دې پسې چې کم تفصیل دی هغه تاسو خلکو ته نشته پته چې دا کله پته ولګېده تاسو ته به بیا تکلیف جوړېږي. چې کله روزګار وکوي 100 روپۍ توړه به وګټئ 100 روپۍ توړه چې ګټوئ نو بیا دې نه پس یو سیکشن لګي 236GH نو ته به هغه ټایم یو لیمټ به دې کراس کړي د سیل کې ټرن اوور کې نو هغې نه پس تا باندې به بیا سیل ټیکس ولګي ګټلې به دې 40 او ورکوې به 500 روپۍ فی توړه ټیکس. نو دا خطرناک خبرې دا دي. مونږ وایو چې مونږ نه ټیکس والا تاجر ټیکس ورکوي، تاجر غل نه دی خو لیکن دا په طریقه باندې والا او انکم ټیکس والا دا مختلف فارمولې په مونږ مه لګوئ. ولې چې پاکستان 75 سال تاریخ کې اوړو باندې یو قسم ټیکس نشته دی. مونږ دالونه امپورټ کوو دې باندې یو قسم انکم ټیکس یا دا ود هولډینګ او دا شونه نشته دی، صرف انکم ټیکسونه دي. بیا
روجو باندې زموږ خپل زرعي پیداوار دی هغې باندې هم دوی دا ظلم وکړو زمونږ د وړو والو باندې یو قیامت را روان دی خالي وړو والو باندې نه دی وریجې والم دي موږ سره دالونو والم دي غوړو والم دي چینو والم دي هر تاجر دی هر چا باندې د حکومت ټیکس لګولی ده او ناروا او ظالمانه ټیکس دی او داسې ټیکس دی چې زمونږ چې دلته موږ څومره چې ناست یو هر څوک پې پوه نه دی دې پورې کوم چې ښه د ټیکس وکیل دي هغوی به هم لا په دې طریقه کار پوه نه دي میلیونو والا موږ سره لږ شانتې په دې لږ زیاتي وکړله چې هغوی خپه خو بار کړله او موږ ډیلر پکې کېري او زه خپل تاجرانو ته خواست به کومه څومره چې زموږ د اټه ډیلرز دي یا وریجو دالونو والا دي خپل کوئی اتحاد به پیدا کوي یا ګانګت به کوي موږ به د ظالم حکومت خلاف احتجاج به هم کوو بایکاټ به هم کوو احتجاج به هم کوو بایکاټ به هم کوو دا هړتال کول دا یو اخري آپشن دی او هړتال نه پس روډ بندول دا بالکل اخري آپشن دی او تاسو موږ سره به مرسته کوئ او موږ سره به ملګرتیا کوئ چې دا بلا زموږ د سر نه لرې شي او دا چې کوم مصیبت دی دا ټیکس لانجه ده دا ختم شي کوم ظالمانه ټیکس لګېدلی دی دا موږ نه منو دا پابندي چې کومه دی لګولې ده دا د 1973 آئین خلاف ده 1973 آئین چې کوم ملک ته جوړ شوی دی هغې کې باچا خان مفتی صاحب خانزاده نصر الله خان ذوالفقار علی بټو چودھری فضلالله څومره چې د صوبې د پاکستان سیاستدانو هغه دا ملک دپاره یو قانون جوړ کړی دی چې په هغې دایرې د لاندې موږ به ژوند تېرو هغې کې دا واضحت لیکلي دی چې خوراک چیز باندې به پابندي نه منو موږ دې حکومت ته خاص کر دې مریم ته دا وارننګ ورکوو چې ګوره اسمان ته منجلې مه تړه ته به منسټره یې خو پښتانه بیدار شوي نه دي که بیدار شو بیا به چل نه درځي د سنبالولو ولې زمونږ شاه احمدشاه ابدالي شیرشاه سوري صلاح الدین ایوبي څومره کارنامې دي تاسو مخې ته دا اصلي والی چې هغې څه نه دي کړي او چا نه یېرېدلي دي چا ته یې مخ نیولی دی او موږ به د دی نه ګبراوي دی موږ نه پابندي نه ده ظالمانه ټیکس دی او غونډه ټیکس دی اوس نه موږ نه غونډه ټیکس اخلي دی په کوم قانون یې اخلي نه نوټیفیکیشن شته نه نوټیفیکیشن شته نه څه انفارمیشن شته روډ لاره کې به ګاډي نه پیسې والي زه خو نه ورکم وادي ما نه که نه تاسو هم ځان کې جان پیدا کړئ چې چا ګاډی د وړو ونیولو زه ورسره به ځم دی د موږ نه پیسې والي څنګه اخلي په کوم قانون یې اخلي یا واپس کوي په کوم قانون راځئ پښتنو چې یو شو او اتفاق وکړو او ځان ته خپل مشر د صوبې وټاکو او په دې دا لارې ورته بند کړو که ته موږ باندې غله بندې میلیونه به چا چلی چې حساب وکړه په زرګونو ګاډي زمونږ دې صوبې ته راځي روزانه او دې نه چا نه 2000 چا نه 3000 حساب خو نشته که زمونږ بیت المال ته دا پیسې تللی که چېرې زمونږ ملک ته دا پیسې تللی دا ملک پې سنوارېدی دا ملک پې ترقي کولی مونږ هېڅ خبره نه ده مونږ قربانۍ ته تیار یو خو دې ته تیار نه وو چې مونږ پیسې د خلکو جیبونو ته ځي ولې دا بدماشان دي چې مونږ نه پیسې اخلي دا تنظیم به هر ځای کې ستاسو یو پوړی ده او دا به هر ځای کې ډیلر له سپورټ ورکوي که هر ځای کې سخته راځي نو دې دپاره به انشاءالله مونږ دا تنظیم جاری ساتو مونږ به داسې نه وایو چېرې مونږ په اف بي آر په پروګرام کې ناکامه شو یا اف بي آر په مونږ زیاتی شو یا ملګري دوکان نه بندو مونږ دې ډلې نه مونږ به انشاءالله دغه میشن به هم چلو خپله ملګرتیا هم چلو دا یې ستاسو یو ورورولي جوړېږي په ټوله صوبه کې چې کوم ښار ته ځئ ستاسو هلته یو ټکانه جوړېږي هلته ودرېږئ هغلته کې ستاسو ملګري وي هلته چایم کوئ اوبه هم کوئ د شپې بې وختې ناوختې هلته شپه هم کوئ دا ستاسو یو ورورولي جوړېږي دې سره او اصل ورورولي دا ده د جمهور دی مخکې په شناختي کارډ روړو میل والا به ورته راواستو دی ویل ټیک ته غوړي به په شناختي کارډ راواستو نن د ده ځان نه خلاصېږو نو سبا به زموږ ځان څنګه خلاص شي د غوړو د چینو والا کاروبارونه چې کوي هغوی بې تکړه خلک وي هغوی به بیا هم ځان خلاص کړي مونږ خو دوکانداران وړو والا ډېر کمزوري دوکانداران یو مونږ ځان نه شو خلاصولی خو بهرحال کم از کم او کم از کم په شناختي کارډ باندې وړو نه مه وروړئ باقي چې دا کم ظالمانه ټیکس لګېدلی دی د دې میش نه مونږ لګیا یو د دې خلاف چې مونږ دا نه منو ورسره
دویمه زمونږ مسله چې ده د پابندۍ ده چې اټک باندې په مونږ باندې نه پابندي شته نه اډر شته دی او مونږ نه 10 زره او 60 زره روپۍ لي الان کې مونږ مخکې ویلي چې تاسو پیسې نه ورکوئ پیسې به نه ورکوي که د چا ګاډي ریسار کو مونږ به ځو دا ناظم صاحب اعلان کړی وایي صاحب مونږ په خپله چې ځو به در سره ګاډی به مونږ راخلاصوو که تاسو له په ناجایز طرف باندې اے سی راځي د شب قدر او تاسو تنګئ چې یاره ستاسو دا ریټ کم دی زیات دی نو بالکل ته مې یېرېږئ ورته زموږ صدران شته و هغې به زموږ تپوس کوي او تاسو مونږ له راکړئ نو مونږ به یې خرڅ کړو دویم خبره دا ده که تاسو له پوډ والا راځي نو مونږ یې ذموار یو تاسو په حجاب نه تنګئ نه به تاسو ته که یو بورې وتللی او 220-30 ګرام کمی 200 ګرام کمی نو جرمانه کوي به هم نه که دې کې 300 ګرام کمی دا 350 وي نو موږ هغه بیا جایز دي خو 200 پورې سره زموږ خبره شوې ده چې فوډ والا به لا اے سی به په 200 ګرام باندې تیلې ترې دا راځي دا د بار نه پنجاب نه راځي دا اوچیږي دا کمیږي د هغې به تاسو ذموار نه یې ورسره ښه مکمل لا کوئ که نه موږ هم تپوس کوو انشاءالله هم د صوبې پسې ده هم د چارسدې پسې ده هم د پېښور پسې ده د حکومت د بهار دا ظالمان زمونږ دپاره یو لار هم نشي رکولی که دا مونږ یو موټی یو او یو نو انشاءالله تعالی ډېر کم وخت پاتې دی چې دا به مونږ ته کینی